صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. أما بعد، کومه موضوع چې غواړو په هغې باندې موږ تاسې خبره شریکه کړو، هغه په اسلام کې د اسلام سیاسي نظام غواړو په دې ارتباط باندې خبره وکړو. مخکې له دې چې د اسلام د سیاسي نظام تعریف وکړو، یوه مقدمه به ذکر کړو. محترمو، دا د اسلام دین چې ده دا یو کامل دین ده، د بشر د ژوند په ټولو اړخونو کې تفصیلي هدایات او احکامات لري. الله تعالی فرمایي: الیوم اکملت لکم دینکم. الله تعالی وایي دا نن ورځ چې دا د حجة الوداع مقام و، دا آیتونه په نبی علیه الصلاة والسلام باندې نازل شو. وایي نن ورځ ما کامل کو تاسې ته دین ستاسو، و اتممت علیکم نعمتي، او ما پوره کو په تاسو باندې خپل نعمت، ورضیت لکم الاسلام دینا، او ما تاسو ته خوښ کو دا د اسلام دین د دین په حیث باندې. نو د اسلام دین دا یو کامل دین دی. الله تعالی ویلي د ژوند په ټولو اړخونو کې اسلام دین لکه وروسته به موږ تاسې تعریف وکړو. د دې دا احکام یا اساسي مسایل دا په درې برخې باندې تقسیمیږي. یو عبادات دي، او بل معاملات دي، او دریم اخلاق دي. عبادات هغه بیا په 5 قسمه کېږي. یو عقاید دي، لمونځ د روزه د زکات د حج ده. د اسلام عبادات هغه په دې حدیث کې ذکر د عبدالله ابن عمر صاحب روایت کوي لنبی علیه الصلاة والسلام. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي: بني الاسلام على 5. اسلام بنا ده ولاړ ده په 5 خبرو. هغه کومې دي؟ شهادت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واقام الصلاه وايتاء الزکات وصوم رمضان والحج. دا 5 دا د اسلام هغه عبادات دي. دې 5 عباداتو که وګورو، اول دا شهادت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، دا اعتقاد ده، دا عقیده ده. اقام الصلاة المنځ قائمول، دا افعال دي، رکوع ده، سجده ده، قیام ده. یعنی شهادت التوحید، شهادت الرسالت، دا قلبی عبادت سو. او اقام الصلاة دا فعلی عبادت سو. او ایتاء الزکات دا مالی عبادت سو. بیا دا درې سره دا افعال دي، یو څه کول دي. روزه هغه بیا ترکی عبادت سو، خوراک نه کول، چښاک نه کول، خپلې بیبي سره کوروالی نه کول، و یک عبادت ترکی شد. حج هغه 5م عبادت ته چې هغه جامع د ټولو عباداتو ده. په حج کې نیت هم شته، هغه قلبي عبادت سو. په حج کې لبیک اللهم لبیک هم شته، هغه قولي عبادت سو. په حج کې مال پیسې مصرفیږي، قربانی کې الته هدیه بیت الله ته پیش کیږي، هغه مالی عبادت سو. په حج کې ترکی عبادت هم ده. الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. حج دا آخري رکن ده په اسلام کې، او جامع د ټولو عباداتو. نو د اسلام اساسي بنیادونه هغه 3 خبرې دي. یو عبادات دي، دویم په اسلام کې هغه اخلاق دي،
سدې ته تزکیه النفس وایي، یا د حدیثو کتابو کې دې ته رقاق وایي. په قرآن کې دې ته تزکیه النفس ویل شوی ده. د دې تعریف کوي التخلیة من الرذائل والتحلیة بالفضائل، ځان خالی کول له بدو صفاتونه او په ځان کې راوستل ښه صفات. په دې آیت شریف کې الله تعالی د نبی علیه الصلاة والسلام شان ذکر کوي چې د هغو شان څه. الله تعالی فرمایي لقد من الله علی المؤمنین، یقینا الله په مؤمنانو احسان وکړو. اذ بعث فیهم رسولا، کله چې الله راولېږل په دې کې یو نبي من انفسهم، د دې له خپل ځانونو نه، یعنی دوی په شان و، د دې په شان بشر و، همداسې په عربي خبرې ورسره کولې، په هر څه ورسره پوهېدل. یتلو علیهم آیاته، دې نبي دې خلکو ته لوستل د الله آیاتونه. ویزکیهم، او دې نبي د دې صحابه کرامو د دې تزکیة النفس کول، تزکیة النفس د دې نفس صفایي کوله، بد صفات له دې نه لرې کړو، ښه صفات په صحابهو کې را پیدا سو. ویعلمهم الکتاب والحکمه، او دې نبي دې صحابهو ته تعلیم د قرآن وکړو، والحکمه د شریعت احکام ورته ورسول، حلال و حرام ورته ورسول، حدیث ورته ورسول. ویزکیهم، نبی علیه الصلاة والسلام د صحابهو تزکیة النفس وکړه. عرب له اسلام نه مخکې هغه خلک وو چې دوی به د بوتانو عبادت کول، د کاڼو د تیږو په خپل لاس به یو شی جوړ، په معمولي خبره به قتل و قتال کول، خپل بچیان دا به مړه کول. قتل و قتال دا په دې کې یو کمال ښکارېږي، بلکې فحشا ناروا باندې به بعضو فخر کول، لکه د امرؤ القیس مشهور شعرونه دي: مثلك حبلا قد تركت ومردعي فألهيتها عندي تمائم محولي. دا داسې خلکو له اسلام نه مخکې، خو له اسلام نه وروسته دغه خلک چې هغه مشرکین وو، هغه ټول عالم ته د توحید استادان جوړ کړل. نن سبا که موږ توحید و اسلام و دین پیژنو، دا د صحابهو د جهادونو د دعوت و تبلیغ له برکته. هغه خلک چې هغو به معمولي خبره قتل و قتال کول، هغه داسې څو چې سره ورونه سو، انما المؤمنون اخوة. هغه خلک چې هغه به په فحشا او په قتل او په قتال په دې به فخر کول، افتخار کول، او فحشا ناروا به د شعرونو په قالب کې ستایله. لوغونه هغه خلک جوړ سو، لکه عثمان رضی الله عنه د حیا یو مثال و، عمر فاروق رضی الله عنه د عدل د انصاف یو مثال و، علي رضی الله تعالی عنه د شجاعت د بهادري یو مثال و، د سخا یو مثال. نو دا دویم عبادت یا دویم اساس په اسلام کې هغه تزکیة النفس ده. دریم هغه معاملات دي. دریم په اسلام کې هغه معاملات دي، لکه اخیستل، خرڅول. دا موږ تاسې کتاب د بیوع وایو، کتاب د اجارې او دا وایو. اخیستل، خرڅول، په اجاره ورکول، اوقاف، دارنګه چاته رهن ورکول، له چا نه رهن اخیستل، حدود، تعزیرات، دا ټول دې ته معاملات د اسلام وایي. دا سیاست چې موږ تاسې وایو، سیاست دا هم په دې معاملاتو کې داخل ده. نو اساسي نظامونه د اسلام هغه عبادات دي، هغه اخلاق دي، او هغه معاملات دي. سیاست چې موږ تاسې غواړو په هغې کې بحث وکړو، دا هم له جملې دي د معاملاتو نه ده، چې هغه په معاملاتو کې داخل ده. سعد الدین تفتازاني رحمه الله کوم چې دا متولي لیکلی ده، دارنګه الشرقائد باندې شرح کړې ده، داسې په نورو کتابونو باندې هغوی یو کتاب لیکلی ده المقاصد په عقیده کې، بیا یې بېرته د خپل کتاب شرح هم پسې کړې ده، شرح المقاصد. مخکې به ویل کېدو په پخوا وختو کې، اوس یې خلک نه وایي، همداسې مکتبو په کتابخانو کې پیدا کېږي. هغه په شرح المقاصد کې وایي لا نزاع في أن مباحث الإمامة بعلم الفروع أليق. وای په دې کې شک نسته ده، په دې کې اختلاف نسته چې دا د امامت او د خلافت مباحث، یعنی په اصطلاح دا د سیاست مباحث، وای دا له علم الفروع سره، یعنی له احکام عملیو سره د دې تعلق الیقو ډېر مناسب ده. ولې؟ ځکه وای امامت چې موږ راوګورو، یا خلافت یا سیاست، د دې امامت د امام ټاکل یا امامت ته ځان وړاندې کول، په دې کې که موږ تحقیق وکړو دا فرض کفایي ده. نو چې فرض کفایي سو، دا له جملې د معاملاتو نه سو،
ځکه که دا له جملې د عباداتو نه وای بیا به فرض عین وای، بیا به په هر سړي باندې فرض وای. اوس خو دا فرض کفایي ده، په یو څو خلکو باندې لازم ده چې هغه یو امیر وټاکي. په هغه څو کسانو کې بیا لازمي ده چې یو کس امیر مقرر سي. نو چې هر کله دا فرض کفایي سو، نو دا له علم فقه سره له علم الفروع سره دا مناسب سو. نو حاصل د خبرې دا سو نن سبق چې اسلام دا یو کامل دین ده، او دا الله تعالی ویلي دي چې دا کامل دین ده، او د اسلام اساسي نظامونه هغه عبادات دي، اخلاق دي، معاملات دي. عبادات ولاندې بیا عقاید، لمونځ، روزه، زکات، حج دا داخل دي. او اخلاق ولاندې هغه تزکیه النفس ده، نفس صفا کول، تخلیه النفس عن الرذائل وتحلیه النفس بالفضائل. بد صفات لنفس چې لرې کول لکه بخل و حسد و کینه و عجب و ریا و تکبر و الشرک دا بدعات دا له ځان لرې کول. د دې مقابل ښه صفات په ځان کې راوستل، اخلاص، محبت، جوادت، سخا، شجاعت، الصبر، دا ښه صفات په ځان کې راوستل دې ته علم الاخلاق وایي. په قرآن کې له دې نه تعبیر په تزکیة النفس کېږي، ویزکیهم، او دې نبي علیه الصلاة والسلام به د صحابه تزکیة النفس کول. دریم هغه د شریعت یا د موږ تاسې د دین هغه د معاملاتو نظام ده چې په هغه کې دا ټول ذاتې داخليږي، بیع، شرا، اجاره، رهن، ارتهان، اوقاف، حدود، تعزیرات، دا ټول په دې کې داخليږي. موږ چې کومه موضوع باندې بحث کوو چې هغه د اسلام سیاسي نظام ده، هغه د فروعاتو له جملې نه ده. ځکه چې تفتازاني صاحب ویلي دي، وایي ځکه د امیر ټاکل یا یو سړی امارت ته وړاندې کېدل دا له فروض دا کفایي فرض ده. نو چې کفایي فرض سو، معلومه ده چې دا د معاملاتو او د فقه له جملې نه ده، تر علم الفروع پورې دا تعلق نسی. دا خلاص. اوس به راسو اصل موضوع چې موږ تاسو دا خو د اسلام اجمالي تعریف ولو. اوس به راسو د اصل موضوع چې هغه د اسلام سیاسي نظام غواړو د دې تعریف موږ تاسو د اسلام سیاسي نظام. اسلام خو هم ویل چې مختلف نظامونه لري د ژوند په هره برخه کې، د عباداتو نظام، د اخلاقو نظام، د اسلام اقتصادي نظام، د اسلام کورنۍ ژوند، د اسلام سیاسي نظام. دا د موږ تاسو مورد د بحث ده. دې ته که موږ تاسو وګورو د اسلام سیاسي نظام دا یو اصطلاح ده چې دا له دریو اجزاو نه ترکیب سوی ده. په دې مصطلحاتو په ټولو کې دا خبر زده کړئ. دا بعضې مصطلحات هغه اصلا مرکب اضافي یا مرکب توصیفي، بیا وروسته هغه علم وګرځي. لکه مثال اصول فقه، اصول حدیث، مصطلح الحدیث، اصول تفسیر، دا اوس ټول مرکبات اضافیه دي. دا بیا هلته د یو علم لپاره علم ګرځېدلی. اصول فقه دا اوس د یو خاص علم لپاره نوم ګرځېدلی. اصول تفسیر دا د یو خاص علم لپاره نوم ګرځېدلی. مصطلح الحدیث دا د یو خاص علم لپاره نوم ګرځېدلی. او دا قاعده کلیه زده کړئ، چېرته چې یو مرکب اسم، یو مرکب اضافي یا توصیفي هغه علم وګرځي، نو ته به د هغو دوه قسمه تعریف کوې. یو تعریف په دې اعتبار چې دا مرکب اضافي ده، بل تعریف په دې اعتبار چې دا علم د لپاره د دې خاص نوم، لکه د دې خاص فن، د خاص علم. لکه مثال اوس دا یو طالب ده، دا عبدالله نومیږي. دا عبدالله دا هم فصل کې مرکب اضافي ده. عبد مضاف، لفظ د الله دا مضاف الیه. اوس بیا دا عبدالله مرکب اضافي د دې طالب لپاره علم ګرځېدلی. ته که د دې تعریف کوې دا به په دوه لحاظه کوې. یو په دې اعتبار باندې چې دا مرکب اضافي ده، بل په دې اعتبار چې دا د دې طالب لپاره علم ده. یا عبدالله تعریف کوې په دې اعتبار چې دا مرکب اضافي ده، نو بیا به داسې وایي عبد، دا عبدالله خو بیا مرکب د له دریو اجزاو نه، لا عبد مضاف، لفظ د الله مضاف الیه، او نسبت اضافي بینهما. نو بیا به داسې تعریف کوي دا عبد دا اسم مفرد منصرف صحیح ده، دلالت کوي په معنا د عبودیت باندې، یعنی ذات متصف بالعبودیت، هغه ذات چې هغه متصف په عبدیت بندگی باندې وي. او الله دا اسم د لپاره د ذات د واجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال. د مضاف تعریف سو دا د مضاف الیه، او د دې دواړو منځ کې یو جز ثالث ده
چې هغو ته نسبت اضافي وایي. هغه څه شی ده؟ نسبت اضافي دا یو نسبت ده په مابین د دو اسمینو کې تفید تعریفا او تخصیصا. کله افاده د تعریف کوي، کله افاده د تخصیص کوي. دا هم د عبدالله تعریف وکړو په دې حساب باندې چې دا مرکب ده له مضاف او مضاف نه. اوس که د عبدالله تعریف کوم په دې لحاظ باندې چې دا علم لپاره د دې تعلیف ده، بیا به داسې وایم ته راته وایې عبدالله د دې تعریف وکړه، زه وایم عبدالله علم یا لقب لحیوان ناطق مع هذا التشخص، سره له دې تشخص. بیا به د عبد ځان ته تعریف نه کوم، د لفظ د الله به ځان ته تعریف نه کوم، د نسبت اضافي تعریف به نه کوم، بیا به مجموع د ده لپاره علم وي. موږ سیم دلته وایو د اسلام سیاسی نظام دا اصلا له دریو اسماو نه مرکب ده، له دریو. د اسلام سیاسی نظام نو یو وارې به د دې تعریف وکړو په اعتبار د دې چې دا یو مرکب لفظ ده، له دریو اجزاو مرکب ده. د اسلام به ځان ته تعریف وکړو، د سیاست به ځان ته تعریف وکړو، او د نظام به ځان ته تعریف وکړو. بیا به مجموع من حیث المجموع راواخلو. دا خو اوس په اسلام کې په اصطلاح یو علم یا یو فن لره لقب ګرځېدلی، بیا به لقبي تعریف وکړو، بیا به لقبي تعریف وکړو. نو سبا ته به انشاءالله موږ تاسې د اسلام د سیاسي نظام د دې ترکیبي تعریف او د دې لقبي تعریف دا به انشاءالله سبا ته وکړو. استغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المؤمنين، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.